على محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام و دی مجلس حاضرین مسلمانان رو دا مجلس مقصدم تاسو تا معلوم دی اور دیر گران قدر محترم رو جناب حضرت مولانا عطا الحق درویش سے دی دا مجدهم باقی تاسو تا پا مختصر الفاظو کی جامع بیانو کو نور علماء من بیانو نکلی وزا تاسو تا صرف یو دو خبری رونو عرض کول غواړم. دا مجلس نن د دې راتلونکي الیکشن په حوالم دی او یو د محترم رول زموږ دلته ناست دی سید سفید شاه باچا صاحب سید سفید شاه باچا صاحب د هغوی په دې پارټۍ کې د شمولیت تقریب دی. نو دا خو نن ډېره د خوشحالۍ خبره ده. زما خو خپل ځاني دا سوچ دی چې کم سړی ځان ته مسلمان وای او مؤمن وای نو هغه د جمعیت د پارټۍ نه بار کېدی نه شي. هر یو سړی مسلمان دی او هر سړی چې مسلمان دی نو د علماو لمن به هغه خامخا نیولي. داسې به په دې ټول مجلس کې ما ته څوک نه وایي چې یاره ما سره د علماو لمن په لاس کې نشته. صرف دومره ده چې رسمي توګه باندې بعضې سړی باري او بعضې په رسمي توګه داخل شي. نو دې په رسمي توګه داخل شو او نن ځان ته جمعیت علماء اسلام ورکر او نماینده به وایي. نور موږ یو کس د جمعیت نه بار کېدی نه شو. جمعیت څه ته ویلی شي؟ ډلې ته وایي. علما څه ته وایي د اسلام؟ تاسو جو ته مولیان صاحبان وایي. نو د مولیانو صاحبانو د ډلې نه به څوک باري؟ داسې به څوک بدقسمته وي چې هغه وایي زما د مولا صاحب ډله نه ده خوړه او د ډم ډله مې خوښه ده. داسې به څوک بېوقوف وي چې هغه وایي چې زما د مولا صاحب ډله نه ده خوښه او زما د اجړاګانو ډله خوښه ده. خدای ته وګورئ، ډله خو همدغه د علماو ده الحمدلله، او دغه د علماو ډله دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حق د قافلې د ملګرو ډله ده. همیشه له خو د ملک له خدمت او د دین له خدمت چا کړی دی؟ دا خو عالمانو کړی دی. دا زمونږ ښکلی او ښایسته عقیده دا د علماو برکت نه دی؟ دا زمونږ ښکلی اخلاق دا د عالمانو برکت نه دی؟ دا زمونږ منځونه او زمونږ روجې او زمونږ اودسونه دا ټول د عالمانو برکت نه دی؟ خلک وایي د مولیانو څه کړي؟ ډېر خلک دا خبرې کوي د مولیانو څه وکړل؟ مې ته چې نن خور او لور او مور پیژنې او دا وایي چې د سره مې نکاح ده او د سره مې نکاح منع ده او د سره جایز ده. د مولا ټکې ته وباسه نو بیا به دنه څه جوړوي؟ بیا به دنه د ځنګل حیوانات جوړوي. دا خو د علماو برکت دی. څوک وایي یاره د مولیانو خو اوسه پورې انجینر پیدا نه کړ. یو پکې دا وایي یاره د مولیانو خو اوسه پورې ډاکټر پیدا نه کړ. هلکه زمونږ کار څه دی؟ زمونږ کار مولا جوړول دی، حافظ جوړول دی، ګیرې والا جوړول دی، پټکي والا جوړول دی، منځګزار جوړول دی، نیک جوړول دی. شکر الحمدلله په خپل مقصد کې مونږ کامیاب یو الحمدلله. او ډاکټر خو زما کار نه دی که نه؟ د چا کار دی؟ خو د میډیکل کالج کار دی. میډیکل کالج ته لاړ شي نو ډاکټر به جوړ شي. انجینر د چا کار دی؟ خو د انجینرینګ کالج کار دی، به انجینر جوړ. نو که یو سړی میډیکل کالج ته لاړ شي هغه ته وایي چې تاسو خو یو انجینر هم پیدا نه کړم او وایي کاکاجي دغه بل دیوال نه پورې غاړه یونیورسټۍ له ورشه نو دا تپوس د هغې نه کوه. مونږ الحمدلله ډاکټران جوړ کړي. داسې ده که نه؟ که ته ورغلې یو دوکاندار له دا دی دوکان دی او ته وایې چې د نیکه ریم دا دوکان او د پلار هم او ستا مې تا خواړو ډاکټر پیدا نه کړه او انجینر دې پیدا نه کړه. وایي کاکا که تیل اخلي چې در باندې خرڅ کړم، که مالګه اخلي در باندې خرڅ کړم، که صابونې، که روجي، که چای وي، زما نیکه پلار دغه کار کوم زه دا کار کوم. ډاکټران زما کار نه دی، هغه ورشه دا کالج ته لاړ شه هلته جوړوي. انجینران زما کار نه دی، هغه کالج ته لاړ شه به جوړوي. داسې ده که نه ده؟ او که ته لاړې د نوي دوکان ته او چې ستا هم دلته رنیتوب دوکان دی، د پلار دې هم دلته دوکان او د نیکه دې هم د نیتوب دوکان تا خواړو انجینر پیدا نه کړ. ابوی کاکا خدای ته وګوره که سر خری دی خوا کېنه
که ویښته جوړی چې دله زه جوړ کړم زما دغه کار دغه شی پیدا کوم او یو کار مې کړی ستا پلار ما پلار سنت کړی او ستا نیکه زما نیکه سنت کړی او که ته دغه شی غواړې د دیوال نه پورې غاړې چې انجینر د نه جوړ کړم اوس نه دې خواش بیخ دیو د ما در خو چاړه لاس کې ده دا ډاکټر جوړول خو زما نه دی که دغه بل انجینر ځان نه جوړی دی خوا کېږه که څه نیمګړتیا ده کې چې دې برابر کړي مونږ ته خلک وایي ډاکټر دې پیدا نه کړ انجینر دې پیدا نه کړ دا خمقل خلک دي هلکه زمونږ کار ډاکټران جوړول دي که انجینران جوړول دي زمونږ کار عالم جوړول دي او الحمدلله نن د پاکستان مدرسې د علماو د حافظانو د قاریانو په جوړولو کې خود کفیل دي نن د دې نه خلک دي علماء کی جمعیت زندہ ہے جمعیت علماء کی جمعیت نن د دې نه خلک دي انجینرۍ له انګلینډ ته او برطانیې ته ښه ډګري هلته نه حاصلوي نن چې انجینر جوړوي ښه هلته ډاکټر ښه هلته او نن د بار دنیا نه د علم او د دین د حصول دپاره او د دعوت د کار دپاره خلک پاکستان ته راځي الحمدلله موږ خپل کار ښه برابر کړی د خدای په فضل دا ملک هم چې جوړ کړی دی قسم په خدای دا علما کرامو جوړ کړی انګریز شړل دا د مولا کار دی د خلکو ټیک ته عوامو خدمت کړی دی محنت یې کړی دی جلسه یې کړی دی جلوس هر چا کړی دی پښتون هم کړی دی پنجابي بلوچي ټولو کړی خو سرخیل شیخ الهند رحمت الله علیه د انګریز نفرت زه به تا ته وایم چې هلکه قادیانې کافر ته به زه کاله پاسې او چې ما درته ونیو ته نه پاسې زه به درته وایم چې پرویزې کافر دی نو ته به هله پاسې او که ما درته ووایي چې پرویزې کافر نه دی ته نه پاسې د انګریز دشمني د هغه بغض د هغه عداوت د هغه کفر دا مولا د خلکو په زړه کې کېنو نو خلک پاسېدل نو انګریز د دې وطن نه ووت قربانۍ خو الحمدلله عالمانو تېرې کړي نو موږ خپل کار ټیک روان دی که خیر انشاءالله او خلک هغه سادتوب اوس ختم شوی د خدای فضل دی خلک هوښیار دي هوښیار هېڅوک دا نه غواړي چې زما لاس دی په قبر کې او په قیامت کې د ګنده سړي سره ټول دا غواړي چې زما لاس دی په دنیا کې په قیامت کې او په آخرت کې د چا سره جواب راکې د علماو سره نو دا ټول تاسو الحمدلله د عالمانو ملګري یې اټونه خو ایس یو پکې وای وی د دې مولا د سره څه کار مې په دې ملک کې ترکان الیکشن ته ودرېږي که نه ودرېږي لور ودرېږي ډم ودرېږي جوله ودرېږي هر سړی ودرېږي نو مولا د دې ملک باشنده دی دی به الیکشن ته نه ودرېږي ماله چې یو مولا کم کار کړی دی که نه اسم چې ونه کړي نو تر قیامته پورې د مفتي محمود رحمت الله علیه یو احسان زموږ ستاسو د ټولو په دې سر د پاسه پروت دی هغه څه احسان دی نن چې ته آئینی او دستوري طور قادیانې کافر منې هلکه قادیانې کافر دی که مسلمان کافر پکا کافر څه پکا کافر او ستا آئین هم ورته نن کافر وایي ستا آئین هم وایي چې دې ځان ته مسلمان نشي ویلی ستا آئین هم دا وایي چې دې د مسلمان مقبره کې ځان خښول هم نشي ستا آئین هم دا وایي چې د خپل عبادت خانه چې کومه باطل عبادت کې هغې ته مسجد هم نشي ویلی ستا آئین هم دا وایي چې الیکشن کوي د اقلیت په بنیاد به کوي دی غیر مسلم دی قسم په خدای د دې سرخیل د دغې علمو چې دا قانون په اسمبلی کې پاس دی دا مفتي محمود رحمت الله علیه دی په اسمبلی کې ډیبیټ او د میرزا ناصر سره جګړه او په اسمبلی کې د هغه نه مناظره ګټل دا مفتي محمود رحمت الله علیه کړی ډاکټر صاحب خبره کړ ډاکټر شیر علي شاه صاحب وخت کم دی بس ما هم راته یو څو جیل کې وی ډاکټر شیر علي شاه صاحب رحمت الله علیه وی زه مدینه منوره کې وم چې حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه راغی مدینه شریفې ته وی چې راغی په باب السلام هم ډېر زیات خوشحاله و ځکه چې دلته کې قانونا قادیانې غیر مسلم اقلیت قرار شوی او د رسول الله مبارک شمله او پټکې محفوظ شوی جامه محفوظه وه موږ هلته مدینه کې خوشحاله او خو د جشنونه هم هلته مناول وی چې راغی موږ ډېر ښه استقبالیه د مفتي صاحب وکړه بیا دی لاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم لا د هغې سلام یې وکړ حضرت ابوبکر صدیق لا حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما
وی بار و ډیر ساعتې سلام کې تیر کړ وی چې واپس راغی وی بیا په باب السلام ورنوته نو وی موږ چې حضرت څه کوي وی چې یو بیا ورځم حضور پاک له موږ صاحب تاسو خو ډیر وخت تیر کړ لږ دمه شي بیا به ورشه وی نه دا خو ما خپل سلام وکړ رسول الله مبارک ته سړی چې راشي مدینې ته د حضور پاک سلام وکړي او ما خپل سلام وکړ د حضور پاک مرګرو ته رسول الله مبارک ته اوس بل صلوات روانه ما صاحب اوس څه کوي اوس ورځم او د دواړو جهانو مبارک سردار ته د پاکستان د مسلمان د طرف نه مبارکباد ورکوم چې د پاکستان مسلمان د طرف نه زه نماینده دا الله رسوله تعالی مبارکباد در کوم د ټول پاکستان د مسلمان د طرف نه چې په اسمبلی کې نن ستا امت د پاکستان مسلمان ستا شمله او ستا ناموس وګټه ماله دا ډېره لویه خبره مالا دی اس حکم نور سنه کوي خو چې نن دستور کې واین کې قادیانې کافر دی او دا جنگ مالا مفتی صاحب ګټلې دی او زموږ نمایندګي کړې د حضور پاک ته مبارکباد ورکړې تاسو دی په ایمانی او په ایمان دې تاسو قسم ټول وایي د دې نه لویه خبره بل کېدی شي چوک سره وایي لاس اوچت کې ټول لاس اوچت کې بل کېدی شي اسی کېږي زه نور څه غواړم حسن پاکی دا ٹٹ ٹک میدان تروزی دے کے با ترمیم کو دے کے با دا چل کو دے کے با دا چل کو میں کہ مفتی سے پا قبر کے پروتے خود مفتی محمود بچے پا میدان ولار دے انشاءاللہ او اگر سر دا ٹول ولار دی میدان کے انشاءاللہ العزیز ستا پلارم کی را پاسے وہ نکدم دا قبر نرا پاسی پا دے کے معمولی غندے کش او کلپ ہم نشکول انشاءاللہ الحمدللہ زمارونو علماء سره لاس وتړی د علماء مرګرتیاو کې د علماء لمنې کلکې ونیسئ خدای شته که د مولا نه بغیر یې شل کې نه یې په دنیا کې شل کولی شي او نه په آخرت کې یو خان بابا او نه امام یې د جومات نه وویستو د الیکشن ورځې وي نو وي وزره جومات نه سلا موږ ته وټونو ته ولاړی هلکه څه چلو شو ملا صاحب وټونو ته ودرېږي څه چل کېږي یو سړی وي یاره ملا صاحب خو ښه سړی دی خو دا زما ځکه بدي شي چې پرون په سایکل سور نن په موټر کې سور دا څه خبر وی قسم دی چې موټر تخیږي اړه مې سوځي مې نه خدای پاک دی ورپسې دا کولمه مو سوځي اړه سوځي وارشي شکر نو باسه ظالمه نو زموږ د خلکو خدا سوچ دی نو خبره مې دی پورې کوله زمارونو چې د علماء احسانات دي په موږ او الحمدلله د علماء ناغه خپل مولا د جومات ته وست خلق وته چې د مولا صاحب امامت نه اوس موږ له امامتي څوک کوي وې دي مولیانو ته ساجت ته اسې ډوډۍ اخلاص کړي زه کولی شم زه به امامتي کوم یا خان بابا ګوره ډېر ګران کار دی آسان نه دی وی بس اسم نشته خو یا شاته مونځ کول یا مخکې مونځ کول نو هلکه ګاډي کې یا شاته کېناستېدل یا مخکې دا کیدی شي شاته خو چې ناستې سیټ ته به ډډه والي مخکې خو چې ناستې شی به تاوی را تاوی که لږ د معمولي خوا دې خوا کړل نو خل ځان له به هم بېخ وباسئ بل له به وباسئ نو ماسپښین مونځ چې ور مخکې شو نو قرات یې په جهر شروع الحمدلله رب العالمین نو مقتدیان خو پوه شو چې خان بابا خو پې ورغی او په موټروی ورسور شو دا څه کوي دا خو جی ټی روډ دی نو هغې اواز ورکړه سبحان الله مطلب دا چې خوار چې ماسپښین مونځ خلک پټ وی او تا په زوره شروع کړله نو هغه وی ګنې دي له خوند ورکړی نو هغه نور هم چغه کړی لکه دا ناتخوان یا غله چې سړی سبحان الله وایي هغه په نوکو شي ورته نو چې دی ورته هغه بیا په چغو شو دی ورته بیا سبحان الله نو نور هم تیز شو خدای خان بابا دا سب په جنجال دی گیر پسې گیر لګی گیر پسې گیر لګی یوازې موټر دا سب په جنجال وړي نو چې مونږ اخلاص کا نو وی خان بابا وی خوان دې درک کنه څنګه سبحان الله مو وی دا سم چې تا مولا پسې ویلو وی خان بابا دا مونږ د ماسپښینو دا سری مونږ دې کې خلک قرات پټ وای نو سبحان الله په دې وجه وی چې تا په جهر شروع کړو په زوره دا ماسپښین ایت خدای به خو باسا ماسپښین مونږ پټ وای دغه غټ مولا وغه جمعات کې ابل او روانم د ماسپښین وخت د جمعې ورځ وا هغه په زوره لګي شل کولې شی به د مولانا نو د یو خان یو دغه وزیرو د خان دغه د مولیانو سره نه لګېده
بلکې بادشاه او بادشاه چې نو داغه مولیان ډېر خوښ وو وزیر صاحب داسې یو شی غوندې و لکه اوس هم زموږ په دې وزیرانو کې بعضې شیدونه شته مولیان یې بدې شي نو وزیر خان بادشاه ډېر ورته نصیحت کوه خو وزیر صاحب نه سمېد اخره کې دا بادشاه نو خیر و دی وزیر یو چیلی ورکړ وایي دا چیلی واله خو دا به ګورې خدمت دا ښه نسل دی کور کې دننه به ته خدمت کې د دې چیلی خدمت به بار څوک نه کوي دا به ستا لوڼه کوي ځکه زما تحفه ده صاحب بالکل بس سر و چشم چیلی کور ته بوتله او هغه ښه د لورو به دا چیلی خدمت کوم بادشاه به تې کله کله تپوس کو وزیر صاحب چیلی څنګه شوه وایي صاحب ډېر ښه نسل دی بلا بچي راوړل او صاحب بلا پی کوي لویه رمته جوړه شوه کله کله به بادشاه تپوس کو وزیر صاحب چیلی وایي لوی کنډک ته جوړ شو واقعي ښه قیمتي نسل یو ځل ته بیا بادشاه تپوس کو وزیر صاحب چیلی وایي صاحب ډېر ښه ذات دی پیم ښه ډېر کوي بچي هم ښه ډېر راوړي بچي راوړي او لوی کنډک او بادشاه سلامت ګورې ستا حکم دی نو کور دننه زما لوڼه ښه دی ګورې خدمت کې انګین دی بار په نوکرانو نه کوم ستا تحفه ده وایي بالکل دغه زما امید دی یا بادشاه ډېر ښه شی دی او ښه نسل خو دې چیلو کې یو غم دی وایي څه غم دی وایي دې خور لور نه پېژني زما به دې خبر خو پوهېږې که نه خپله خور لور مور نه پېژني هغه خپله تقاضا بس په هر چا پوره کوي او بل حیا پکې نشته د خلکو په مخ کې هلته مې ښځه لوڼ خور هغوی خدمت کوي او د خلکو مخ کې را تقاضا پوره کوي حیا پکې نشته یاره بادشاه سلامت چې چیلو کې دا شی نه وي که نه ډېر ښه شی چې دا ولې په دوی کې دا شی دی بادشاه وي دا په دوی کې مولا نشته به د وزیر په سر خاورې توی چې واقعي دا ده چې خور ښځه لور کې تمیز کوم او دا په کوټه کې دننه مې کونډه لګولي او که ماشوم لږم کش ناري کې نو خولې رانه وبېږي دا د دې مولا برکت دی قسم په خدای زما ورونو د علماو برکت به تاسو ته د قیامت په میدان کې انشاءالله ښکاره کېږي قیامت په میدان کې دا برته پته لګي نو اوس دا زمونږ باچا صاحب چې دی سید سپید شاه باچا صاحب په دې قافله کې رسمي طور داخل شو دا نه چې په پاټۍ کې اوس راننوت یاره د مولیانو پاټۍ کې خو موږ ټول تاسو داخل یې که نه څو اعتبار یې نه نو دیم الیکشن ته ولاړ دی او حاجی کلیم الله صاحب هم ولاړ دی او د یو بچی رحمان الله صاحب رحمان الله صاحب هم دی جهانگیر خان هم دی نو دا او دا ناصر خان ارسو خلاصه د خبرې دا که نه چې ورننوځې که نه بس نورې قصې پرېږده چې کله ورننوځې هغه کوټګۍ ته نو بس کتاب مهر به اوچتی او کتاب له به ډب ورکوې که خیر ورکوې به که نه به ډب به کتاب له ورکوې بس دویمه خبره پکې نشته هغه لومبۍ الیکشن و زه پکې یو میاشت دوه وروسته رالمه خو په هغه لومبو ورځو کې پکې زموږ د ارواح صاحب اقبال صاحب او دا نو ما دا دی چې بیان کو دی د رنګ روډ سره خوا کې واده له راغوښتی یم چې نو هغه واده د مومند دغه دا مومند نامه وه الیکشن و دا قاري فیاض صاحب زما په خیال حلقه وه نو ما ته هغه سړی راغی ما ته ویل چېرې ما خو ته راوسته چې ته به پکې د وټونو خبرې وکړه 3-4 پس الیکشن و خو زموږ د اخترونه دي او د ماماګان دي دوی وایي چې دا مولي صاحب تا راوستم دې له دې راوستې دا د الیکشن مسله ده وادو دې پوهې که چې دا وټونو خبرې نه کوي ما ته ویل جنجال لا ته جوړېږي بس د وټ خبرې سیاسي خبرې پکې مه کوه ما لکه مونږ خو خوله چې رقي په سیاست د سیاست خو عقیده د سیاست عمل د سیاست اخلاق دا خو ټول سیاست دی وی نه بس جنجال لا ته جوړېږي ټول او داسې غټه اجتماع ما چې هغه د واده تقریر وکړ نو په آخره کې مې یو خبره وکړه مې ورونو دې کاکا روډ په ما پابندي ولګوله چې سیاسي خبره به نه کوې د وټونو بل وټونه دي مې نه کوم د تمړه څوک په نیشنل کې او څوک پیپل کې او څوک جمعیت کې او څوک جماعت اسلامي هر څه کې چې دا خبره نه کوم چاله چې مخ خوښه وټ ورکوي خو یو خبره خو زما ومنې کړم مې دا وټ عبادت دی ولې ته ګوی کې چې دا مستحق دی او دا نه دی او ګوی عبادت دی ته د دې خبرې شهادت ورکړې چې دا مستحق دی دا بل نه دی او دا مستحق دی ته د دې خبرې شهادت ورکړې چې دا کومه جنډه برګه ده او د رسول الله مبارک د جهاد جنډه ده
او دا چا په لاس کې نیولې ده نو دا جنډه چې څوک په لاس کې نیسي نو دا به انشاءالله سوچه سړی وي دا ته یو ګوی ورکړې کفاله ده وکاله ده خیر هغه خبرې اوږدې درته نه کوم خدای عبادت نو ما یو کار نه کوي هسې موټونه اچوې که هر یو ته اچوې ستاسو خوښه دی کې ته خبرې نه کوم خو یو زه درته د شریعت خبره کوم داسې به وکړئ چې بوټ له دی نو یو 2 رکعته نفل به وکړې دا خپل به اوچت که 2 رکعته نفل به کوې بس ټوله وي بلکل به کوو دا خو مې چې کله ورننوتې نو هلته کې به نه پلرحمان صاحب وي او نه به بل صاحب وي او نه بل صاحب او نه بل صاحب یو الله به په سر حاضر وي بس هلته الله په خپل سر حاضر ناظر وګڼه او چې کومه نښه درته ښه ښکارېده نو ډب والا ورکړه نو هغه یو بابا پاڅېده وی مولوي صاحب چې اودس هم راباندې کې او خدایم حاضر ناظر نو زه پاګل یم چې د کتاب نه بغیر بل چاته ووایم اوس هم په پښتو کې راته ووایه چې کتاب ته ووایه نو تاسو هم دا چل کوئ که خیر انشاءالله ښه او یوازې تاسو نه یاره ما خو دا چې شته کسان په مینه تاسو لاړ شئ او د اوټونه واچوئ انشاءالله په دې هم ګټي او اندازه دې درله بدله ده که خیر انشاءالله هر ځای کې خلک د علماو بس د نورو نه خلکو له تور شوی دی چې د نورو څه وکړل په کوم طرف یې دا قوم ورخوشې کړی دی او د علماو خلکو ته پته ده چې نور اسم نه نو دوا خو به راته وکړي که نه چې اسم نه د پلار جنازه به راله وکړي د مور جنازه به راله وکړي چې اسم ونه کړي نو چې دا څه د دین کار یې په اسملو کې کړی دی کوم بند یې باطل ته اچولی دام لویه خبره ده نو د مارونو مولانا مستقیم صاحب د هغې ملګرو دا اجتماع جوړه کړې ده او د ستاسو خو میلمه یم که نه د میلمه حق خو به هلکه منې که خیر انشاءالله چې څومره یې ټول به که خیر انشاءالله په جمع په دغه ورځ کتاب ته ډبلی وهی ښه وهی به که نه او چې څومره نور ملګري دي ځان سره به 2 3 څلور کسان نور هم بوځئ که خیر انشاءالله واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین الہ العالمین دا چې زمونږ څومره ملګري ولاړ دي د کتاب په نشان چې څومره ملګري ولاړ دي خدای ټول په ښو اوټونو باندې کامیاب کړي الله ټول په ښو اوټونو کامیاب کړي الله زمونږ د مسلمانانو په زړه کې د دین او د قرآن او د سنت او د حضور پاک د وارثانو مینه نوره زیاته کړي خدای دا راغلې جمع ټوله وبخښي خدای ټول له د خیر ژوند ورکړي الله ټول د قافلې حق ملګري کړي او ټول د عالمانو په دنیا کې ملګري کړي او په آخرت کې او د باچا صاحب ته دعا کې سید سفید شاه باچا صاحب چې رسمي توګه دی نن په جمعیت کې داخل شو دی دا تصبوره دا دغه سي مرۍ دا مرۍ دا ډېر شي وي په دکان کې پرتې وي خو هېڅ فایده نه خو چې مزي کې واچولی شي نو بیا پرې ذکر کېږي که نه چې مزي کې واچولی شي نو که شلې مې نو ذکر پرې کېږي او که 13 مې او که په بوجۍ کې په دکان کې 10 زره پرتې وي ذکر پرې نه کېږي نو دې وخت کې دا د تسبیح دانه مزي کې واچولی شوه څه کې واچولی شوه مزي کې اوس چې زمونږ څومره خلک علماو ته زمونږ خو هر ځای کې د علماو دعاګانې دي نو دې پکې شامل وي که خیر انشاءالله الله یې دله خیر برکت ورکړي تاسو ټول د الله کامیاب کړي الله هم ټول خوشحاله کړه او الله زمونږ علماو د علماو ملګري د رسوایه نه وساتي بدعت ژوند نه الله وساتي او الله دې په ښو ټولو باندې ټول کامیاب کړي او دعا وکړئ چې په دې وطن کې الله د قرآن او د سنت نظام راوړي خدای هم د باطلو او بېهوده نظامونو نه په امن و امان کې وساتي